کو اذان یې وکړو دی کافر نه شو د الله نوم واغسته چې ګانې بجانې وایي اومې نه پرېږدی وایي باجي اور باجیه او ګډېدو سنډېدو والدي چې د الله نوم علي نو قادیانانو سره یې تړی تاسو خدای خوشحاله کا او اذان چې کوم دی که نه جي دا د قادیاني خلاف ان دی په اذان کې موږ څه وایو اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله نو موږ په قادیاني دا خو ګوایي د نبي صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت کو نو دې کې بله څه خبره دی په اذانونو باندې خو عمران خان نه راازادېږي او دې لپاره خو اذانونه نه څوک نه کوي چې عمران خان دې آزاد شي دا خو یو میسج کنوی کولی صرف دا خولی چې دلته نه یو خبره راشي د هرې خبرې د قوم یکجهتۍ یو میسج کنوی کیږي او زه په دې حیران یم چې ټولو ته دا پریشاني ولې په اذانونو ده څه مسله ده اوس که دې دا وایي چې بھائی اذانونه خو په فلانکي وخت کې قادیاني سره تړي نو دغلته جبر زه نواز شریف لالا دی ہوئے چې احمدی او مرزائی یہ ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں نو هغې سره موږ په یو ټیبل ناست شو په یو حکومت کې ورسره ناست شو او ور سړی وایي دا زما مشر دی زه پرې فخر کوم نو د هغه نه خو چا مې انکار ونه کړو نور چې کم تاسو اذانونه کوئ دا یو بدعت دی د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ جي داسې کار دی جي احتشام صاحب ګوره دا خو که څوک ګڼي چې سنت عمل دی چې مسنون دی نو بیا خو بدعت دی ٹھیک شو او که څوک وایي چې مجرب دی نو بیا خو بدعت نه دی اوس ډېرې خبرې داسې دي که زه منسوب کوم د نبي صلی الله علیه وسلم مبارک سره یا صحابه کرامو سره چې بھائی د نبي صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت دي نو بیا خو زه بدعت کوم او که زه مجرب ګڼم نو داسې خو بیا ډېر وظایف دي ډېر اعمال داسې دي چې هغه په حدیثو کې په اړو ثابت دي نه څه خبره نشته خو داسې یو خبره ته بلم کومه ډېر په وضاحت سره چې مهرباني وکړئ جي مهرباني دا وکړئ که نه جي چې به د کائنات کې دا خلق چې دي د حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ په ملفوظاتو کې دي چې ہمارے پیٹ ارتداد سے بھرے ہوئے ہیں وایي زموږ د خېټې دا د ارتداد ډکې دي تاسو مهرباني وکړئ چې د خېټې دا خبره د خلکو په خوله مه راولئ څنګه اوس چې ته یو سړي ته وایې راځه مونځ وکړه نو مونځ چې دی دا په عباداتو کې ډومبې د الله پاک حکم دی نه ده مونځ ونه کو دی ګناهګار شو خو که ده په خوله باندې د مونځ د عبادت ته انکار وکړو نو د کفر وکړو مهرباني وکړئ دا خلک کافران کوئ ما اوس دا خو پخوا څه وخت کې هغه خبره راغلې وه چې یو وی ولا ضالین ولا ضالین نو یو وی دا کافر دی بل وی دا کافر دی جی خبره شروع وه یو بار د جومات نه په ګډېدو شو بار یو کس تپوس وکړه لکه ته دا ګډېږې ولې وایي شکر دا وباسم چې په ژوند کې مې یو مونځ هم نه دی کړی په د کفر نه خو بچ شوم که نه ځکه یو وی که دا زوا مې ویلې وه نو دی وایي دا کافر دی او که دعا مې ویلې وه نو دا کافر دی نو مهرباني وکړئ چې خلک مسلمانۍ طرف ته راولئ او په دې وړو وړو خبرو کې یو سړي دا ووي نو که 15 وخته مونځ اذان کیږي نو هغه خو حکم دی هغه خو الله طرف ته خلک رابلل دي خو چې کله په تا یو حال راغی که نه نو ته الله ځان طرف ته رابلې متوجه کې بیا به ته د الله نوم علي او دا مونږ دپاره دا حکم هم دی جی چې کله تا باندې څه سخته راشي نو ته الله طرف ته متوجه شه نو زه خو د الله نوم علم د غیر الله خو نه علم کم اذانونو دا میشن چې چالو دی آیا دې سره به عمران خان را آزاد شي ستاسو دا مطلب دی یاره جی په اذانونو باندې داسې کار دی چې او دلته د الله نوم علمه او تړی مې ځکه دیانانو سره عجیبه د افسوس مقام دی نو داسې کار دی چې دا دین اسلام چې کم دی که نه دا بني اسرائیل په څه تباه شوي دا هم به دې خبره تباه شوي چې کله به مالداره او زورور سړي یو کار کولو نو د هغه لپاره به هغه سزا او هغه مسله نه وه او د هغه لپاره به هغه قانون نه و ځکه موږ د خپلې خوښې مسلې ګورو د خپلې خوښې دین کوو دا دومره غټ غټ خبره ګوره یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی حقوق الله که نه دي پکار او که تا نه فوت شو نو که د الله نه دې معافي وغوښته نو الله به دې معاف کړي او حقوق العباد که دې تر کړل چې څو پورې هغې بنده نه یې معاف کړی الله تا نه معاف کوي که ته شهید ولې نه